د معدې مسله چاته وي د معدې د وجه ډېر پازاب وي د خولې نه بدبو ځي یا معده سوځي یا د خپوتلي سوځي یا سوچونه راځي یا وهم ورته راځي یا ډیپریشن شکار شي یا داسې خوب صحیح نه ورځي یا ګیس مسله شي ورته او دې ډېر به انتها تنګ وي فایده نه کېږي ورسره مختلف قسم دوايانې هغه خوري مختلف قسم علاجونه کوي خو فرق ورسره نه کېږي هغې لپاره ته بهترین عمل خیم دا عمل مخکې ما ښودلی خو بیا هم خیم الحمدلله چې ډېره زیاته فایده کوي ځکه بیا دوباره بیا ویډیو جوړم الحمدلله د مرزا نه شي زه هم دغه عمل خپل هم کوم یا ورته مطلب وښایم داسې کار کوئ الله به شفا درکړي دا عمل 21 ځنې پورې کول دي او بهترین عمل دی چې د قرآن مجید سورتونه دي سوره انشراح او سوره قدر اول به یو سلور بوتل اوبه خور کې 1.5 لیټر بیا به هغې باندې اوله چان پکې واچیا به خور کې هغه چې کله او یخې شي چاڼې کرا واخله په هغې باندې 21 بار سوره انشراح 21 بار سوره قدر دا په دم کا او دغه بس که سلور ورځې کې دا اوبه ختمېږي نور اوبه بیا د روزانه کې وظیفه روزانه کولې خو چې اوبه ختمېږي به ورسره نور خور کې واه پکې چې الله تعالی موږ تاسو نازل شه الله تعالی موږ تاسو خپل رضا نصیب کړي نو دا عمل شروع کې بهترین عمل دی غاښونه هم صفا کېږي ورسره معده هم صفا کېږي ورسره معدې څومره جراثیم تیزابیت هم ښه کېږي ورسره الله تعالی موږ تاسو ته شفا درکړي الله تعالی موږ تاسو هر قسم مشکلاتونه په امن کې وساتي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا یو خبره کوم اکثر ملګري واتس اپ باندې دومره وګدوګ د میسجونه کوي چې هغه 15 منټه لس منټه چې کوم خبره مقصد ته سړی نه رسي په یو دا کې شل سوالونو کې هر سوال جواب ورکول بیا ګران شي مختصر وایس کوي هر کس ته جواب ضرور ملاويږي الله تعالی موږ